أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدقت يا رب العالمين. دلتا د پرونی اخیری آیاتنا شروع شوی وه چې یوسف علیه السلام ورته وفرمایل چې اوس لاړ شئ او زما دا کمیس چې کوم دی اذهبوا بقمیصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. دا کمیس زما دا وړی او زما د پلار د بابا جان په مخ باندې ور واچوي نو د هغه نظر به دوباره راشي. دلته الله رب العزت فرمایي ولما فصلت العیر او هر کله چې دا قافله را جدا شوه د مصر نه نو دا کمیس د وروڼو د یوسف علیه السلام را واغسته چې کله دی را جدا شو نو د یهودا ورته وویل یا نور هم ورسره راځي خو یهودا باندې دا خبره مشهوره ده. یهودا ورته وویل چونکې تاسو واپس لاړئ چکر یې مو والئ یا تاسو چې دی په لومړي ځل چې دی بابا جان له کمیس نه ووړئ او ما ورته د یوسف علیه السلام کمیس وړاندې کړ ما ورته وویل چې هغه رانه شرم و خوف وړه وغیره نو اوس به دا کمیس هم زه وړم. نو دی دا وروستو را روان او دی مخکې د قافلې نه را روان شه تیز را نو دلته وروڼه خو هلته وو چې کوم د هغې بچیانو نوسان وسي وغیره دا یعقوب علیه السلام هغه ګیر چاپېره ناست و نو یعقوب علیه السلام ورته وایي قال ابوهم نو وویل پلار د دې یعقوب علیه السلام ورته وایي انی لاجد ریح یوسف
و یقینا زمومم لاجد زمومم ریح یوسف خوشبوئی د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون که تاسو ماته نسبت دا کمکل نه کوئ که تاسو دا نه وایئ دا نسبت راته نه کوئ چې دی خو کمکل دی زړې خبرې کوي بابا ته خو اوس د زړې زمانې کسې ته په نوو خبرو څه پوهېږي دا خو نوي ایجاداتو شو دا خو نوي کیسې دي هغه خو زړې خبرې تېرې شوي دي نو قالو دوی ورته جواب کې ووایي تالله قسم دی په الله باندې انک یقینا ته لفی ضلالک القدیم ته خو په زړه خطا کې په زړه خطا کې مکه شان پروت دی مخکې دی چې سوی و مکه خبرې اوسم کې فلما نو دوی ورته دا خبره وکړه ای ورته جواب کې دا ووایي بیا یهودا راورسېده نور وروڼو نه روان دي فلما ان جاء البشیر بس هر کله چې راغی هغه زیری القاه نو یعقوب علیه السلام ورته ووایي چې دا کمیس زه درته سملم زما په دې مخ باندې راواچوه القاه علی وجهه وایچو دې کمیس لره په مخ د پلار باندې فرتد بصیرا نو واپس شو بنا نظر واپس راغی قال الم اقل لكم نو قال دور ته وویل الم اقل لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته یعقوب علیه السلام ورته ما تاسو ته نو ویلی انی اعلم یقینا زه پوهه یم من الله د الله د جانب نه ما ته علم دی د الله د جانب نه ما د هغه څیزونو لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ نو خبره دا شوه چې ده کله کمیس راوړه نو خبره یوه خو دا ده چې د دې نه دا معلومه شوه چې تبرک بآثار صالحین دا په قرآن سره ثابت دی د نیکانو بزرګانو په څیزونو باندې که د هغې کونټۍ که د هغې د بدن سره لګېدلې جامې وغیره په دې سره برکت حاصلول دا جایز دی او بلکې مستحب کار دی ګوره یوسف علیه السلام ورته دا نه وایي حالانکې دا هم جایز و دا ورته نه وایي دا هلته نه چې لاړ شه او زما بابا جان ته ووایه چې د خدای نه سوال وکړه چې هغه درله نظر درکړي ځکه چې من حبل الورید خدای پاک خو دا زیات نږدې د شارک نه دا ورته نه وایي ورته وایي لاړ شي او زما دا کمیس وړه او په دې مخ ورله ور واچوي بیا یعقوب علیه السلام ورته دا نه وایي چې دا څه کوې دا خو تاسو شرک کوې بدعاتو کې اخته یې دا خو په ګډو وډو لګیا یې نو هغه ورته دا نه وایي ورته وایي نه زه درته سملم دا کمیس راله په دې مخ راواچوه نو که ځینې وختونو کې دا ته څوک وښیي چې پلانکي د بزرګانو یا چې دی دا کومه چې احادیثو کې ثابته ده چې ماشوم څنګه وشي نو هغه له ړومبې چې دی دا کجوره مجوره بزرګ سړی چېرته خوله کې وي هغه ورله خوله کې ورکول پکار وي وغیره نو دا ټوله چې دی تبرک بآثار صالحین دا جایز دی بلکې مستحب کار خو بیا زور هم ماشوم ته نی ورکول پکار دی کې ځینې کسان بیا ډېر شدت اختیار کړي څوک چې دی په وړه وړه خبره خلک کافران کړي چې لږه معمولي خطا دوی شو دا کافر شو او څوک بیا د کفر کارونه پکې شروع کړي پلانکي بابا ته د 3 کاڼي ویشته نو 3 بچي به دې کېږي هلته د 2 غوټې ورکړې نو بس بیا به دې چې دی نو 2 بچي کېږي هلته چې د قبر نه تو شوې شرک ته وکړه شرک دی که نه شرک ته وکړه نو دا چل به کېږي نو څوک بلکل په شرکیاتو کې اخته شي او څوک به تا ته وایي ښه سړی به تا ته ځان نه جوړ کړي درته وایي چې دا قبرونو له خو تله زیارتونه ښه نه دي که نه ته ورته او ښه نه دي خو دې له خو تله ښه نه دي خو ما ته خو دا هم پته ده چې ستا هغه چې دلته په ګجوخان کې هم ګرځي په مردان کې هم ګرځي دغه تله هم ښه نه دي دې ته سوچ کې نو ابیلډیګر رحمه الله وایي مولانا ابیلډیګر صاحب وایي د معتبرو ښځې په یو رنګ تبادو یا په کلبونو په پارکونو هغه په بازارونو تبادي وایي د غریبانانو ښځې یا په دمبرو هغه چېرته په تعویزونو او هغه چېرته په زیارتونو تبادي نو دواړه تبادي رنګونه مختلف دي خبره ده نو یعقوب علیه السلام ورته دا وایي بله ترې دا ثابته شوه چې پیغمبر ته چې دی د ذرې د علمي غیب پته نه او بعض علوم علمي غیب هو اعطایي چې الله یې ورله ورکړي نو پیغمبر د هغې بیا بعضې ځایونو کې چې ضرورت وي د هغې خبره وکړي
او چې ضرورت یې نه ویم نه کی خو علم غیب کلی چې د ذری ذری وي دا پیغمبر ته نه وي. شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي هغه د دې اشعار خپل اشعارو کې را نقل کړي. هغه وایي یکی پرسید از آگم کرد فرزن، وایي چا تپوس وکړو د هغه کس نه دا یعقوب علیه السلام نے تپوس وکړ ای روشن گهر پیر خردمند، ای روشن ذات عقل مند پیر. ورته وایي چې ای کل عقل والا پویا سمجدارا ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. هغه د اتو ورځو په فاصله باندې د مصر او د هغه ځای نه تا بوی محسوس کړو، خوشبویي د یوسف علیه السلام محسوس کړه او چرا در چاه کنعانش ندیدی. او د یو میل په فاصله در سره پوهېږو په هغې کې 3 ورځې پروت و د هغه ځای نه دی چې دی نو دغه نه محسوس و د هغه ځای خوشبویي تا ته نه محسوسي ده. دا ولې دا دومره لرې نه محسوسه شوه او د نږدې نه نه محسوسي ده. نو هغه ورته وایي بگفتا احوال ما برقی جهان است، بگفتا احوال ما برقی جهان است، دمی پیدا دیگر دم نها است. ورته وایي زمونږ مثال چې دی دا د اسماني د بجلۍ د پړک دی، دا د برېښنا د تک کتوره تیاری یو پړک وشي نو موږ ته هغه سر ښکاره شي. نو په یو پړک سره راته هر څه راښکاره شي چې دغه پړک ختم شي نو هېڅ هم نه. نو د دې مثال ورته وایي گهی بر تار می اعلی نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. ورته وایي کله ناکله خو د وحي په ذریعه سره د دې وحي سم په دې بام باندې ناست د دې ټولې دنیا راته هر څه ښکاري. گهی بر پشت پای خود نبینم. او کله داسې یو چې د خپې د پاسه هم څه پراته یا د خپې د لاندې هم څه د هغې هم راته پته نه لګي. نو ګوره ټوله اشاره ورته وایي چې دا هر څه د چا الله ربالعزت نږدې ما سره پروت و خو چې الله نه غوښته نو ما یې خوشبویي نه محسوسوله او لرې و چې الله وغوښتله نو ما یې خوشبویي محسوسه کړه. نو یوه دې دا ثابته شوه. نو که چاته چا درته دا وایي چې د پلانکي بزرګ کې شفا ده نو دروغ یې مه ګڼه. او اصل دم دیم ده، اصل دم دا د 3 قسمه دم دی. اصل دم پکې دا دی چې د توکانو پرشارې ورسره چې توکان ورسره شامل دي، دغه اصل دم دی. او جادو باندې کې راځي ته پاک چې کله قرآن کې د هغې ذکر کوي اخرو سورتونو کې نو د هغې تشبیه چې ورکوي هغه د هغې پوک سره ورکوي چې د کمې سره توکان وي. بیا به هغې کې خپل بلای قسمونه څه غوټو والې څه منترې نو الله ربالعزت وایي قالو دوی ورته بیا وویل چې کله دا کمیس ورله په مخ باندې ور واچو یا ابانا ای پلاره زمونږ استغفر لنا بخنه طلب که زمونږ دپاره ذنوبنا د ګناهونو زمونږ انا کنا یقینا مونږ خاطئین د خطاکارو. نو اوس یعقوب علیه السلام ورته ډایرکټ بخښنه طلب نه کړله د 2-3 وجو. یوه وجه پکې دا وه چې ورغه زه د دې دا پېغمانتیا او دا خفګان ووینم په خپلو سترګو چې دوی په رښتیا خفه دي او که نه هسې دا خبره پرې راله خفه دي نو صبر یې ورته وکړو. بله خبره دا وه چې زه خو به درته معافي وکړم خو چې یوسف علیه السلام درته معافي کوي که نه اصل معافي خو د هغه ده. بله خبره دا ده چې د دعا د قبولیت وخت لپاره چې دعا د قبولیت وخت راشي نو بعضې وختونه داسې چې په هغې کې دعا ډېره قبلېږي. لکه علما فرمایي چې دا دعا یې رستو کړه تر دې چې د جمعې چې کوم سحر وي د هغې نه مخکې د تهجدو دا چې کوم ټیم یعنې د جمعې په شپه باندې اخري د تهجدو چې کوم ټیم په دغه ټیم د دې لپاره دعا وغوښتله. بل چې یوسف علیه السلام هم راشي او اجتماعي طور دعا و نو هغې کې د قبولیت ډېره وه او قبولیت پکې ډېر کېږي. اجتماعي چې کومه دعا وشي نو هغې کې قبولیت ډېر راځي. دا ټولې وجې. بیا بعضې وختونه داسې لکه د فرض لمونځ نه پس احادیثو کې راغلي دعا قبلېږي. دکه شان راغلي چې کله باران راولېږي دعا قبلېږي. دکه شان د مور او پلار دعا چې ده د بچي متعلق دا نه رد کېږي. دکه شان د کوم فقیر یا ته چا د خیر ښېګړه وکړي او د هغه د زړه نه په هغه ټیم باندې سوځي نو دا نه رد کېږي. دکه شان چې دی تا د چا زړه له خوشحالي ورکړله او په هغه خوشحالۍ سره د دین مطابق و الله پرې رضا شه نو په هغې باندې اکثریت چې ستا پکې خیر نتیجه فوراً راځي. نور هم پکې څه وجې شته دا پکې مختصر دی.
نو ورته وایي استغفر لنا قالو دي ورته یا ابانا ای پلاره زمونږه استغفر لنا نو استغفر استغفار باب استفعال دی بخښنه طلب که زمونږ دپاره ذنوبنا د ګناهونو زمونږه انا کنا یقینا وو مونږه خاطئین د خطاکارونه نو یو د نوجوان او د مشر کس د هغه په گفتار او کردار کې دا فرق وي چې نوجوان زر جذباتي کېږي نو ګوره دې ورته ډایرکټ وایي هلته یوسف علیه السلام ته مخکې ویلي چې بښنه راله وغواړله او په مشر کس چې هغه چونکې تجربه شوي یا د دنیا حالات والي نو هغه هره فیصله چې کوي نو هغه په سوچ سمج کوي هغه ډایرکټ فیصله ونه کړل هغه ورته نه قال وفرمایل ورته یعقوب علیه السلام سوفه قریبه ده استغفر لکم چې بخنه به طلب کړم ستاسو دپاره ربي د رب خپلنا انه یقینا دغه الله تعالی هو الغفور الرحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی فلما دخلوا بس هر کله اوس چې دي نو دی را روان شو دی بچو ورته وی غیم را ورته وی چې سیب یوسف علیه السلام وی چې بیا ټول هلته راشي نو یوسف علیه السلام د دې دپاره چې د دې چونکې د باندې بودباش دی او دی اصل دی نو چې هغه د خالي سرحد ملت نشي د نور زینا د حالي نه ځان د دې له یو علاقه د بادشاه نه په اجازت واغشتله او هغې د دې لپاره خاص کړه هغه ځای کې دی آباد کړه او د هغې نه مخکې د مصر نه وړاندې لږ د دې د استقبال لپاره راووته چې استقبال لپاره راووته نو فلما دخلوا هر کله چې دی داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه نو هغه نږدې کړه دی لره ای ابویه نږدې کړه خپل ځان ته ابویه مور او پلار لره مور او پلار خپل ځان ته را نږدې کړه وقال ادخلوا او وقال ویل ادخلوا داخل شي مصر ته ان شاء الله کچرته خوخه د الله تعالی وي امنین په امن سره کله الله خوخه وي نو تاسو په امن یې مصر ته داخل شئ نو ګوره کافرانو تپوس کړو یهودیانو چې د مشرکانو په اوږه باندې ټوپک ایښي هغې ته یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه چې دوی خو په فلسطین کې مصر ته څنګه راغلل نو جواب پکې اوس راغی خو خدای پاک خبره تفصیلا وکړه ورته چې دا طریقه وشوه اخره کې بیا د فلسطین رال او مصر ته په دې طریقه باندې رال خبره اوس دلته کې راله نو الله رب العزت وایي چې هغه ورته وایي چې مصر ته داخل شي که چېرته خوښه د الله تعالی وي تاسو به په امن باندې ورفع ابویه او اوچت یې که ورفع ابویه او نږدې که اوچت یې که مور او پلار لره علی العرش په تخت باندې ورفع ابویه او اوچته که مور او پلار لره علی العرش په تخت باندې د هغه ته یوسف علیه السلام دپاره چې کوم تخت تیار کړی شوی نو دی یې په هغې باندې اوچت کړه ځان ته وخروا له سجدا او دی پرېوتل وخروا له او دی پرېوتل د یوسف علیه السلام ته سجدن سجده کوونکي اوس ته به وایې چې هلکه د الله نه علاوه بل چا ته سجده وکړه نو دوه قسمه سجدې دي یو د چا د عزت او احترام د پاره سجده لګول او یو د عبادت سجده لګول د عبادت سجده د روز اول نواله تر اخره پوری د الله نه علاوه هیڅ چاته جایز نه ده که چاته هم څوک معمولیم د عبادت په نیت باندې ټیټ شو د کافر دی د دې کیسه ختمه ده د عبادت په نیت باندې چاته معمولیم ټیټ شو نو د کیسه ختمه ده دین نه وتری او یو د عزت او احترام د پاره سجده ده دا تر عیسی علیه السلام پورې په ټولو امتونو کې جایز وه دا جایز وه او بیا زمونږ په مذهب کې دا حرام ده تعظیمی سجده دا حرام ده زمونږ په مذهب کې بیا او مخکې اوس په دې کې که څوک تعظیم کوي نو لاس دې ښکل کړي تندی دې ښکل کړي او حتی چې بعضې موقعو باندې بعضې بزرګانو د خپلو میندو خپې هم ښکل کړي دي وغیره ګیرې مګلې دي هغې پسې مختلفې دغه دي نو که چېرته څوک کوي نو دغه تعظیمي څیزونه پاتې دي خو د دې نه علاوه صاحب د هدایې لیکلي دي وایي که چا بل کس تملام ټیټه کړله نو دام د مکروه کار وکړه چې معمولي داسې ورښکته کي اوس ضرورت دی یو کس ناست او بل ورسره لاس میلاوي نو خو به لازمي ښکته کېږي خو نه چې زه هم ولاړ یم مثال په طور بل هم ولاړي او هغه ماته د سلام زه هم ورسره لاس میلاوم او هغه ماته دومره راټیټ شي هغه ډېر نهایت تعظیم دا چې دی دا منع دی
دا من او سجده هو بیا حرام ده مکمله یو شوه بیا اوس که دغه بیا مختلف خبرې خو دې چې دا کومه سجده وکړله یا آدم علیه السلام ته سجده شوی وه نو اصل کې طرف د هغه ته و اصل سجده الله رب العزت ته وه بیا یوسف علیه السلام ته چې کومه سجده وشوله نو دا سجده د تعظیم او د احترام وه او نو یوسف علیه السلام سوی پلار تا وقال اول یوسف علیه السلام یا اباتی ای پلارا ای بابا جانا هازا دا چې دی تأویلو دا تعبیر دی رؤیایا د خوب زما من قبلو چې ما لیدلیو د دې نړوان دی چې هلته خوب لیدلیو چې ستوري دی او سپوږمۍ ده دا چې دی دا ماته سجده لګوي پلار ورته چې دا خوب چاته مه وایه نو هغه خوب پوره شمور او پلارم ورته سجده ولګوله او رونم ورته سجده ولګوله نو دلته مور چې وا یا میرانه مور چې کومه وا هغې ورته سجده ولګوله یا یې ترور وه نو ترورم په منزله حدیث کې راځي د مور ده هغې ورته ورسره سجده ولګوله قد جعلها نو دی ورته وی چې دا خوب چې قد جعلها یقینا وګرځو دغه خوب لره ربي رب زما حقا ثابت سچ رښتونی وقد احسن بي او یقینا احسان او که زما سره ګوره دلته کې وخروا له سجد دی کې یو مسله بل زده کې تعظیما دغه به سبا ان شاء الله وقد بس سیده دغه به سبا شي ان شاء الله وقد احسن بي او یقینا احسان کړو احسان وک ما سره بي یعنی ما سره احسان وک رب زما اس په هغه وخت کې اخرجنی چې راوي با سمالره من السجن د جیل نه نو ګوره دا یو نه وي چې مال د کوی نه رو باسه ځکه حالان کې لومباني امتحان هو د کوی نه شروع شو خدای یو نه وي ولی ځکه خبره مې دا و چې الته کله کوی ذکر کو نو بیا درونو کیسه پکې راتلله او هغې مخامخ د هغې سترګې لاندې کېدلې نو د هغې د عزت او د هغې د ابرو خیال یې وساته نو ډارې کې جیل یاد کړ وجاء بکم من البدو او راتللې وکړه په تا سره یعنې رای وستې تاسو من البدو د بانډې نه من بعد رستو د هغې نه ان نزغ الشیطانو ان نزغ چې وغورځوله جګړه شیطان بینی پمینز زما کی و بین اخوتی او پمینز درونو زما کی ان ربی یقینا رب زما لطیف باریک بین دی تدبر والا دی لما یشاء چاته چې وغواړي انه یقینا دغه الله تعالی هو العلیم علم والا دی او الحکیم حکمت والا دی ولما فصلت العير او هر کله چې را جدا شوله دا قافله قال نو ابوهم پلار د دوی ای یعقوب علیہ السلام ویل انی یقینا ذو لاجدو محسوسهما ممما ریح یوسف خوشبوئی د یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون که چرته تاسو نسبت نه کوئ ما ته د کمکلتوب قالون دی ورته وویل چونکې دا زامن خو هلته دا نور نوسان وسي ورسره قالون دی ورته وویل تالله قسم دی په الله تعالی باندې انک یقینا تو لفی ضلالک القدیم پاغن خطا زړه کې تو په زړه خطا کې فلما بصر کله ان جاء البشیر چراغ زیری القاهون وی غرزو دلرا وی غرزو دغه کمیس لرا علا وجهی په مخ مبارک د پلار باندې فرتد بصیرا واپس شو بینا واپس شو نظر د یعقوب علیہ السلام قال نو ویل یعقوب علیہ السلام الم اقل لكم آیا ما نو ویل تاسو ته انی چی یقینا زو عالم پوهیم من الله د الله د جانبنا ما په هغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو د علم نشته قالون ویل دی یا ابانا ای پلار زمنګا استغفر لنا بخنه طلب که زمنګ د پاره ذنوبنا د ګناهونو زمنګا نو د دې وجه ته چرته بزرګ تا ویلی شي دا چې زما د پر دعا وغواړه بل چاته ویلی شي خو موږ اکثر بل چاته وایو خپل مور او پلار را سر په کور کې دای نه دعا نه غواړو هغې چې موکم پېښېږي دای سره کنځلې وغیره کوو قالون دی ویل یا ابانا ای پلار زمونږه استغفر لنا بخنه طلب که زمونږ د پاره ذنوبنا د ګناهونو زمونږه انا کنا یقینا ومونږه خاطوین د خطاکارونه
قال نو فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سوف قریب دی استغفر لكم جزب بهنه طلب کوم تاسو ته بارا ربي درب خپلنا انه یقینا دغ الله تعالی هو الغفور الرحیم بهنه کون کی او رحم کون کی دی الله دراته بخنو کی فلما دخلوا بسر کله چې دوی داخل شو علی یوسف فسیدنا یوسف علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام باندې آوا الی نو نزدې کړه دوی لره ځان ته نزدې کړه ځان ته ابویه مور او پلار لره وقالوا ویل ادخلوا داخل شي مصر ته ان شاء الله کو چرته خوغه د الله تعالی وی امینین په امن سره نو اوس هم د مصر په یو ایرپورټ باندې چرته دا لیکلي چې ادخلوا مصر ان شاء الله امینین ورفع ابويه او اوچت کمور او پلار لرا علی العرش په تخت باندې وخروا له او دی پریوت دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدن سجده کون کی وقال وی یا ابتی اے پلارا یوسف علیہ السلام وی اے پلارا هذا دا چې تاویل دا تعبیر دی رؤیایا د خوب زمان من قبل هغه چې مالی دلیو د دین اړوان دي قد جعلها یقینا وګرځو هغه لرا ربي رب زما حقا رښتونی وقد احسن بی او یقینا احسان کو زما سره رب زما اس په وخت کی اخرجنی چراوی با سمالرا من السجن د جیلنا وجاء بكم اورای وستلی تاسو من البدو د باندینا من بعد رستو د هغنا ان نزغ الشیطان چې غرزولیو شیطان جګړه بینی پمین زما کی و بین اخوتی و پمین درونو زما کی ان ربی یقینا رب زما لطیف باریک بین دی لما د هغه سو یشاو چې وغواړي یا متدبر کون کړي مدبر دی تدبیر کون کړي لما د هغه سو یشاو چې وغواړي ان ربی یقینا رب زما لطیف تدبیر کون کړي لما د هغه سو یشاو چې وغواړي انه یقینا د الله تعالی هو العلیم علم والا دی الحکیم و حکمت والا دی